ملګرو د حکومت یا د سرکار هر یو هغه سکیم یا هر یو هغه پروژیکټ چې هغه باندې لاکو یا د کروڑو خرچه کیږي هغه صرف دې مقصد لپاره کیږي صرف دې نه خلکو ته عوام ته خیر ورسیږي پیدا ورسیږي خو مو په خپل علاقې کې داسې زرهاو مشتلونه لرو چې دلته سکیمونه هم شوي دي پروجیکټ هم شوي دي خو چې کوم مقصد لپاره شوي دي هغه مقصد ورنه نه حاصلېږي دلته د لاکو کروڑو روپی استعمال شوي دي د کلونو راسې نه خو هغه ګټه چې کومه دی عوام ته ورنه نه دي رسېدلې ګټه یو افسر ته رسېدلې دی یو چې کوم ډپارټمنټ د لاندې کار کېږي هغه ته رسېدلې دی یو چې کوم ټیکدار کار کوي هغه ته مو نن د غربینې علاقې ته راغلو چې دا د چمکنی علاقه دی غربینه علاقه ورته وایي دلته که مو اسپتال وکړو په ټول غربینه قوم کې دلته اسپتال نشته دی دلته که مو د روډ حالات وکړو نو دلته یو فوټ پوخ روډ هم نشته دی دلته که مو د بجلي صورتحال وکړو یا دلته مو د سکولونو حالات وکړو نو زه دلته راغلی یم یو سکول ته لاړلم وړکي کلي کې ساره استاد پاسه په دیواله باندې صرف ناست خپل موبایل کې مشغول نو د ترقي یو که دغه حوالې سره نور وکړو دې علاقې هغه حالات خو بخت سړي ته ښه اندازه ولګېږي چې کوم سړی راشي بدقسمتي دا دی چې د افسرانو هم دلته راتګ نشته د ډپارټمنټ هم تاسو چې اوس مو کوم خبره کوو دا یو سکیم دی تقریبا چې زه 4-5-7 کیلومیټر مو په ګوډې کې مزال وکړلو او دغه پیپ مو ته مسلسل په روډ باندې راغلی دی مو دا علاقه اراده وای سره دغه سکیم نه به خلکو ته او عوام ته به څومره ونه ګټې و دې کې څومره اوبه رسي خو چې د علاقې خلکو والا نه مو معلومات وکړو چې یاره دا سکیم چې کله هم لګېدلی دی خلکو ته کې یو ګیلاس اوبه هم نه دی راغلي دغه وجه دا دی دا تاسو لیدلی شو چې څومره قیمتي پیپ دی نن هم د دې صورتحال دغه دا په ځای باندې مطلب دا دی همدا رقم پروت دی او په روډ باندې ټول علاقې کې دا همدا شی پروت دی خو که دې ریهیبلیټیشن دپاره حکومت لږه توجه ورکړي یو چې کوم ایریګیشن والا ملګري دي یو دا نور چې کوم مو ډي سي صاحب دی یا افاق صاحب دی یا مو چې کوم ډي سي صاحب دی که صرف دا د دغې علاقې وزټ وکړي او صرف په دغه سکیم باندې نظر وکړي نو دا سکیم په نن سبا وخت کې د عربو ذهن چې دا به د عرب نه هم زیات وي دا دومره قیمتي پیپ دومره غټ پنډ په دې باندې استعمال شوی دی هغه باوجود نه عوام ته ونه خیر شو نه د دغه عوام ځمکې ته ونه خیر شو نه داسې کوم مقصد دپاره جوړ شوی دی نه هغه مقصد ونه پوره کېږي نو مو دا یو که چیرې په دې باندې کوم هم ډپارټمنټ وي هغه صرف دې ریهیبلیټیشن باندې کوي او د دې ریهیبلیټیشن باندې زیات نه زیات روپۍ چې لګېږي 12 لاک یا 15 لاک به کېږي په دې چې کوم ځای نه اوبه راخیستلی شي چیري توی ورته یې چیري کلی چیري کلي سره هلته چې صرف دې ته مطلب دا د اوبو ترتیب جوړ کړلی شي دې ته بوړه جوړه کړلی شي او دې ته د اوبو لیول کې یو 2 پیپ هغه اوبه وړي دي نو زه یم چې دغه پیپ جوړونې سره دغه سکیم بهلونې سره یعنې دې داسې ریهیب کړلی شي د غربینه په مانیم علاقې ته ونه د سکن اوبه هم لیدلی شي د غربینې چې څومره علاقه دی د دې چې څومره هم ځمکه دی هغه هم ونه پړی کېدلی شي نو مو افاق صاحب ته اسمت الله وزیر صاحب ته یو چې کوم د ایریګیشن ایس ډي او صاحب دی احسان الله ورور دی یو د سنټرل کوروم کې سي دی یو د مو د خپل علاقې چې کوم ایم ان اے صاحب دی فخرزمان نجي صاحب دی یا ایمو ایم پی صاحب دی ریاض ورور دی دغه ټول ته مو دا ریکویسټ کوو چې تاسو په دغه سکیم باندې که لږه توجه هم ورکړو نو دغه سکیم د دغې علاقې دپاره د دغې علاقې خوشحالي کې یو د دغې علاقې د خلکو د اوبو مسالې سره د دغو د ځمکې د پړکونې مسله هم حل کېدلی شي ډېره مننه